شاید په فلان کې دا لیکلي دي. او عزتمندو کله چې الله رب العزت انسانانو د کامیابۍ دپاره عین راولېږو، هغه عین ته نوم د قرآن حکیم فرقان حمید کېښودی شو. هغه عین د انسانیت د کامیابۍ دپاره، د انسانیت د اوچتوالي دپاره هغه عین ته نوم د قرآن کېښودی شو. او عزتمندو الله رب العزت ډېر په عجیبه انداز سره د دې عین د نافظولو، د دې عین باندې د عمل دپاره الله رب العزت په یو عجیبه انداز سره انسانیت ته وفرمایل چې ګورئ کامیابي غواړئ په دنیا کې په آخرت کې د کامیابۍ طلبګار یئ، کامیابۍ پسې ګرځئ، نو دا عین د محمد رسول الله چې مسما دی په قرآن سره، دا عین به تاسو خپل کئ، تاسو به کامیاب شئ. که دا عین هم خپل نه کړ، د عین نه مخ وګرځو، دا عین هم پرېښودو، دنیا خو ناکامه ده عزتمندو، خو آخرت هم ناکامه دی. ډېر په عجیبه انداز سره الله رب العزت په سوره طه کې فرمایي ومن اعرض عن ذکري. الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري، چا چې مخ واړو زما د قرآن نه، چا چې د کتاب الله نه مخ واړو، یعنې قرآن باندې عمل نه کوي، قرآن زده کولو کوشش نه کوي، قرآن کم نظام دی دا په ملک نه نافظ کوي. الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري، چا چې زما د قرآن نه مخ واړولو نو فإن له معیشة ضنکا. الله فرمایي د خلکو دپاره به زه ژوند تنګ کما. څنګه به تنګ کما؟ وګورئ عزتمندو موجوده حالات، دا د الله رب العزت قانون دی عزتمندو، چې کله امت په اجتماعي طور باندې په یو ګناه کې ولګي، الله رب العزت په هغه امت باندې عذاب بیا اجماعي راولي، وګرنه انفرادي ګناه سره اجتماعي عذاب نه راځي. کله ګناه اجتماعي شي نو بیا الله رب العزت په اجتماعي طور باندې یو وبا راولي په خلکو باندې. وګورئ عزتمندو نن سبا زما ستا په ملک کې، یعنې په عالمي دنیا کې نن سبا څومره خطرناک حالات دي. دا ولې موږ د الله کتاب پرېښودی دی. ژوند الله فرمایي تنګ به کما، روپۍ په جیب کې شته دي لیکن هر سړی بیا هم په ټینشن کې دی، یاره جي مولي صاحب مهنګایي ده، یاره جي فلان حالات دی، یاره جي کرونا راغله. الله فرمایي فإن له معیشة ضنکا. وزیر اعظم هم لاړ شي په برطانیه کې جاړي جي د ملک معیشت خراب دی، معیشت په قرآن برابرېږي، وزیر اعظم د قرآن نه هغه هټ کر روان دی، ملک نظام د قرآن نه هټ کر روان دی، وایي معیشت برابر او معیشت نه برابرېږي وروره. الله فرمایي ومن اعرض، چا چې اعراض وکړو عن ذکري زما د قرآن نه، فإن له معیشة ضنکا. الله فرمایي دې دپاره به ژوند تنګ کما، معیشت به تباه و برباد کما، لکه موجوده حالات زموږ وګورئ. الله فرمایي ونحشره یوم القیامه، دا خو دنیاوي عذاب و عزتمندو. الله فرمایي ژوند به تنګ کما، پریشانی به یې، غمونه به یې، ټینشنونه به یې. کله خبره آخرت ته راغله الله فرمایي ونحشره یوم القیامه، الله فرمایي جمع به کړو موږ دیو لره په روز د قیامت باندې. څنګه به جمع کړو؟ الله فرمایي جمع به کړو خو اعما ړانده به یې. چا چې دنیا کې د الله کتاب نه مخ واړو، دنیا کې د الله د کتاب باندې ځان غلی که، اگر که دې دنیا کې ړوند نه و، الله فرمایي ومن کان فی هذه اعما، په دې دنیا کې څوک ړوند و، څه مطلب چې د قرآن طرف ته نه کتل، اگر که سترګې شته دي، او فی الاخرت اعما، په آخرت کې به ړوند یې، څه مطلب هېڅ لاره ماره به نه ښکاري. نو دلته الله رب العزت د آخرت عذاب دویم ذکر کوي نحشره یوم القیامة اعما. الله فرمایي د قیامت په روز باندې به ړوند راپاڅومه. قال دا کس به وایي ربي ای رب زما لما حشرتني اعما، تا زه ولې ړوند پاڅولی یمه، ولې موږ ړانده را جمع کړه، ولې وقد كنت بصیرا، دنیا کې خو ما لیدل کول، دنیا کې خو ما ته خلکو پروفیسر صاحب وی، دنیا کې خو خلکو ما ته لیکچرر صاحب وی، دنیا کې خو خلکو ما ته ایم پی ای او ایم این ای وزیر اعلی وزیر اعظم وی، دنیا کې خو زه سنیټر وم، ما د الله د قانون مقابل قانون جوړو.
سینیټر چاته ویل کیږي؟ سینیټر معنا قانون ساز، او قانون سازولو حکم الله بل چاله نه دی ورکړی. قانون جوړولو اجازت محمد رسول الله ته نشته دی، بل چاته به څنګه وي؟ دا سینیټر صاحب دی. څه مطلب؟ دا به قانون جوړی، دا قانون ساز دی. کم قانون چې محمد رسول الله تعالی ورکړی دی عزتمندو، دقه قانون دی. دی په مقابله کې بل قانون نه چلیږي، دی په مقابله کې بل کتاب نه چلیږي، دی په مقابله کې بل آئین نه چلیږي. دی به ما خو ډېر غټ غټ کارونه کړي وو، ما خو په دنیا کې لیدل کول. الله فرمایي قال کذالک اتتک آیاتنا، خبره دقه شان دا چې کومه ده کې چې زه خو ډېر لوی دانشور ومه، ما خو دنیا کې لیدل کول، ما په دنیا کې چې کوم دی خبرې م اورېدلې. الله فرمایي کذالک، خبره دقه شان ده چې څنګه ده کې، خو یاد ساته اتتک آیاتنا فنسیتها، زما آیاتونه تا ته راغلي وو. آئین ما برنه د 30 سپارو په شکل کې، د 114 سورتونو په شکل کې ما ته آئین در لېږلی وو، نظام کتاب مې در لېږلی وو، دغه نظام نه تا مخ اړولی وو. نو وکذالک الیوم تنسی، الله فرمایي چې دقه روز باندې چې څنګه په آخرت کې تا قرآن، دنیا کې تا قرآن پرېښودو، نو آخرت کې الله فرمایي ته زما د رحمت نه